ذهن تراله خبره. نو الله تبارک وتعالی دې زمونږ سمجھ ته خبر راولي. زمونږ یو مسلمان هغه چې دی نو ښکار کولو په ځنګل کې لګیا دی ښکار کوي، نو غشي باندې چې دی نو پته نشته څه ویشتو، په هغې باندې یو نوجوان عیسایي هلک ولګېدو، علاقه د مسلمانانو ده، او هغه یکدم په هغه ځای باندې هغه وفات شو. عیسایان چې کوم هلته موجود وو هغه یې ونیو، مسلمانانو هم ورسره ونیو، او عیسایانو وی چې بی قاضي خو مسلمان دی او داسې کېدی نشي چې هغه د خپل مسلمان په حق کې فیصله وکړي. وګوره هغه د عیسایانو دا یقینو، د عیسایانو دا یقینو. اوس خو چې چا جج ته مخکې پیسې ورسولې د هغه په حق کې فیصله ده، صحیح شوه. نو جج ته فیصله راغله، جج ورته وی چې څنګه چلې؟ وی جي ما ویشتو، ما ښکار کولو، زما بالکل غرض او مقصد دا نو چې دی دې ولګي قتل خطا ده، او قتل خطا کسی دیت، قتل خطا کسی دیت، نو دیت په ورکما او قصاص خو لکه دې کې شته نه. دی وجه نه چې چا نه اکسیډنټ وشو نو اکسیډنټ په خطا کیږي، خو 32 लाख روپۍ به ورکې. دا دیت دی، دا حق دی، او دا خبره غلطه ده نه چیرې پلانی زوی خرڅ کو، پلار خرڅ کو، ورور خرڅ کو، نه نه دا ګوره خرڅول نه دی، دا شریعت دی. که هغه چا څوک وفات شوي دي او هغه وایي چې یاره زه ترې نه اخلم، موږ معاف کړی دی، نو جدا خبره ده، او جدا خبره ده. دې ته وایي صلح. نو صلح او هر څنګه کېدی شي. نو بادشاه قاضي ورته وایي چې دا څنګه مړ شو؟ وایي جي ما نه لګېدلی دی، خو ما نه په کس نه دی لګېدلی، داسې نه چې بانې او جي ما نه لګېدلی دی. نو قاضي ورته وایي چې هغه ټیک ده چې قتل خطا ده، خدا خو زما او ستا په نس قتل خطا ده، دا خلق مطمئن کا. ای ورته نه قتل خطا نه ده جي، په قصدي ویشته دی. بس قاضي وی چې وروره بس پانسي کېږي په پلاني تاریخ باندې. نو دی چې جیل ته راغی که نه، نو اسلامي ملک دی، خو د جیل چې کوم جیلر ورته وایي هغه عیسایي و. نو د ماښام مونځ چې وشو نو دی ورته وایي چې زما نور هېڅ ارمان په زړه باندې نشته، خو دومره ده چې د خلکو قرضونه دي را باندې، صحیح شوه، او خپل بچو سره او ښځې سره صرف ملاوېدل غواړم. نو که ته ما ته په ما دې اطمینان وي او ما ته اجازت راکړي، نو زه به لاړ شم د ښځې سره او د بچو سره وملو شم چې چا را باندې قرضونه دی به حواله کړمه، او سبا چې کله د عدالت فیصله د نافظولو ټیم یا هغه ټیم ته به مې ځان را رسولی. نو هغه عیسایي ورته وایي چې زما په مسلمان باندې یقین دی، زه ټیک ته، صحیح شوه. جیل نه یې پرېښودو، هغه لاړو. سبا د جمعې مونځ، د جمعې مونځ نه پس عمومي قصاص به وکړه، خلک به ګڼو. جمعې مونځ وشو، قاضي وایي راولئ هغه سړی، اخو جي نشته. عیسایي وایي چې اخو ما پرېښودی دی په بروسې باندې، په اعتماد باندې. نو قاضي ورته وایي چې که هغه رانلو نو ګوره تا به وجنم. نو عیسایان ډېر خفه شو، وی سړی هم زمونږ مړ دی او وجني به مو زمونږ سړی. عیسایي جیلر و که نه، هغه وی چې هر څه زه تیار یم، ما په مسلمان بروسه کړې ده. او دی چې هغه دغه ته وخېجولو او دی کې لرې نه ګرد غبار اوچت شو چې یو نوجوان په منډه منډه خولې پې باندې دي او را روان دی. نو د ډېرو خولو د وجې نه او ډېرو دوړو د وجې نه پېژندلی کېدم نه چې دا خو مغه نوجوان دی. نو هغه عیسایي هغه مشر ته وایي چې بابا ته خفه نه شې، زه په وخت باندې راوتی وم، خو لیکن کشتی کې هوا مخالف و، په مخالف سمت باندې، نو کشتی ډېره په مشکله باندې هغې مزل کولو، نو زه په دې وجه باندې لیټ شوم. ذهن ته راله خبره. نو هغه عیسایي خو لاندې راکوز شو او دی بر هغه پنسیګاټ ته وختو. نو چې وختو نو عیسایانو چغې کې، صحیح شوه، چې اسلام دغه مذهب دی، دا کم چې دا دې نوجوان مونږ ته وښودلو، نو بیا خو مونږ خپل حق خو څه کې، اول مونږ اسلام کې داخل کړئ، هغې نه بعد به حق سره ګورو. تمام مجمع هغه مسلمان او ګرځېده. دا خو د صحابو د تابعینو د دور. चैनल की अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं ताकि बज़रिया नोटिफिकेशन हम आपको आगाह कर सकें। शुक्रिया।